د خیبر پښتونخوا په بنو ضلع کې امنیتي سرچینو ویلي چې د هغو مشکوکو وسلوالو سره خبرې دوام لري چې په بنو کې اعتراضګرۍ په ضد تاڼه سیټیډي نیولې او یو شمېر پولیس مامورین یې یرغمال کړي دي. په مذاکراتو کې د پرمختګ خبره نه ده شوې. د بنو په سیټیډي تاڼه د اتوار په ماښام باندې وسلوالو تاڼه کې د سیټیډي پولیس اهلکار یرغمال کړل. یوې امنیتي سرچینې د ګل پروز نړیوالې میډیا ته تایید وکړو چې جګړه نشته. د وسلوالو سره خبرې روانې دي چې دغه مسله هواره کړل شي. سرچینې ویل چې د وسلوالو په ډزو کې یو پولیس اهلکار وژل شوی او 3 جوبل شوی خوم دي. د خیبر پښتونخوا حکومت ویان بیرسټر صاحب تیر شپه ویلي چې په بنو کې د سیټیډي پاتاڼه برید نه دی شوی. د ترهګرۍ په تور ځینې بندي کسانو د موجودو امنیتي اهلکارو نه د وسلې تختولو کوشش کړي خو حالات قابو دي. امنیتي سرچینې نن ویل چې دغه کسانو سره د شپې ځینې خبرې شوي خو کوم پرمختګ پکې نه دی شوی. بیا نن د وسلوالو خپلوان راغوښتل شوي د هغو د لارې ورسره خبرې روانې دي خو بیا هم تر اوسه کومه نتیجه مخې ته نه ده راغلې. ځانګړي امنیتي ځواکونه راغوښتل شوي علاقه په ګیره کې اخیستل شوې ده. د سرچینې په وینا دوی به د خبرو عمل جاري ساتي چې ډېر تاوان ونه شي. د مشرانو د لارې به هم د دغو کسانو سره خبرې کولی شي او وسلوالو د 5 نه تر 6 پورې خلکار یرغمال کړي دي. خو د دوی د معلوماتو تر مخه وسلوالو ټول 15 کسان یرغمال کړي چې ځینې پکې داسې کسان هم دي چې جرمونه پرې نه دي ثابت شوي. د یادو پیښې وروسته پرون په ټولنیزو رسنیو یو ویډیو خپره شوی چې پکې 4 تنه لیدل کېږي. 3 وسله په لاس دي او یو تن په ساده جامو کې دی او ناست دی. وسله په لاس تن وایي چې دوی سره دغه تن چې پوزي صوبدار میجر دی هغه او نور امنیتي خلکار یې یرغمال کړي او دوی د ځان آزادېدو یا خوشي کولو غوښتنه کوي چې دوی د افغانستان ته واړول شي. امنیتي سرچینې دغه ویډیو پیښه تاییدوي. تحریک طالبان پاکستان په 28 نومبر د پاکستان د حکومت سره ډزبندي ختمه کړي او د ډزبندۍ ختمولو وروسته بیا د ډیرو بریدونو ذمہواری منلې ده. عالم خان شیرپو دلبر نیوز 400 د خیبر